زه خو د دې حاضرې مجمع نه دا درخواست کوم چې د حضرت شیخ صاحب رحمه الله د هغه دواړه رونه او زما برادر عزیز مولانا انیس احمد صاحب هغه ستاسو د تعزیت او د تسلي محتاجه دی. زه د هغوی نه زیات ستاسو د تسلي او د تعزیت محتاج یم. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې زما او د شیخ صاحب په پیر په ورځ او د منګل په ورځ داسې د محبت نه ډک ملاقاتونه د دواړو وشول چې قسم په خدای دی د هغه زړه به زما په لیدو باندې خوشحاله شو او زما زړه به د هغه په لیدو باندې خوشحاله شو. پرون چې زه د کور نه رالم حضرت شیخ صاحب رحمه الله اودس له تللی وم، طالب علمان رالل وې تپوس یې وکړو چې شهینشاهي تدریس کمرې کې شته او که نشته. زه ورته ودرېدم خو ما ته ملګري وویل چې هغه به اودس کوي او بیا به تاله راځي، لیکن هغوی چې اودس وفرمایلو زه ورسره رالم کمرې ته او داسې په مینه باندې د یو بل سره به میلاوېدو چې زه وایم دا دواړه رونه او انیس احمد صاحب به هم د حضرت شیخ سره به دومره مینه نه وي میلاو شوې. دواړه کېناستو، خبرې اترې مو وکړې او بیا ما ورته به چونکې زما جلالین به ما به ورته وي چې ما څوک غواړي نو ما ته به یې ولې جلالین خان له ملاقات له ځای کړه، ما یې او جلالین خان له ملاقات له زه روان او بیا یې زه رخصت کړم. زه د حضرت شیخ په شهادت قسم په خدای که خفه یم او نه به په دې باندې څوک خفه شي، ولې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دا پیشنګویي کړې وه او دا تمنا او آرزو یې کړې وه چې د ژوند اخرنۍ لمحه دې زما په قتل او زما په شهادت باندې تتمه وشي. شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب رحمه الله هغه ته خدای پاک د شهادت هغه عظیمه مرتبه ورکړله چې کوم د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم تمنا وه. لیکن خفګان مې په دې دی چې په 9 بجې باندې د جامع نعمانیې هغه 12 طالب علمان هغه په دې انتظار چې حضرت شیخ به اوس راځي او موږ ته به درس کوي، نن هغه د درس نه محرومه شو. سهار ما سره یو طالب علم راغی او ما ته ویې ته به په 12 بجې باندې یې، ما یې زه به بلکل یم په 12 بجې باندې دې دواړه به ورځو او د شیخ صاحب سره به ملاقات کوو. چې څنګه د شیخ صاحب شهادت وشو ما ورته وویل اوس به ملاقات ته چا سره کوي. زما هغه 1400 او 1500 طلبه چې سهار زما سره په تربیت انتصاري کې ناست نن هغه په دې انتظار وو چې زینت المحدثین به راځي او پته نه وه چې زینت المحدثین هغه د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې د هغه روح هلته کې موجود عزتمندو مولایان هغه بدقسمته قوم دي چې هم راته خلک کنځل کوي او د کنځلو نه پس بیا مې په ګولۍ باندې وولي. کنځلې راته هم وکړل یې ورکوې نه کړه، کنځلې راته وکړل زما سره د کنځلو څخه ما غلطه نه وه ویلي، چا په عقل باندې نه وه اورېدلې چې حضرت شیخ رحمه الله چې دا کومه خبره په منبر د پاسه کړې وه آیا دا د دې قابل و چې شیخ صاحب ته دې کنځل وشي؟ دا زمونږ ملک دی، زمونږ ملک په دې کې به موږ د خپلو مقتدرو قوتونو د هغوی ښې ته به ښه وایو او کومه بده مو ویلې ده. زه او شیخ صاحب دواړه په مدینې منورې کې او دواړو ته دا معلومه وه چې په دې اسلامي ملکونو باندې څه حالات جوړ دي. که پاکستان کردار ادا کو او شیخ صاحب د پاکستان د کردار تعریف وکړو، آیا دا د کنځلو قابل و چې یو انسان د دین د غرونو یو جاهل هغه راپاسي او په حضرت شیخ رحمه الله پسې دومره بدې ردې ووایي او بیا زما دا ځوانان چې دا په ما پسې په جومات کې لمونځونه کوي، په ما پسې د جمعې لمونځونه کوي، په ما پسې د اختر لمونځونه کوي، زه ورنه جنازې کوم دی بیا په ما پسې راپاسي او هغه کنځلې دومره هایلایټ کړي چې په ټوله دنیا کې نوجوان لګیا دی. وایي دا ولې شیخ صاحب داسې ویلي دي؟ ملګري یا په عقل باندې په سوچ او فکر وکړه، لږ خپل
استعمال کا لیکن نن شیخ صاحب کنزله مخوړل او نن شیخ صاحب ګولې مخوړه دا ګالي او ګولې دا د مولا په قسمت کې دي خو انشاء الله العزیز د دې ګالي او د دې ګولې دا به د الله په دربار کې حساب کتاب کوو چې دې مولا ستا سره څومره احسانات کړي او تا د احسان په بدلې کې د هغه سره څومره بدسلوکي کړي عزتمندو ټول علما یې ټول دیندار یې یو سوال درنه راکړو چې زمونږ د علماو جنازې عموما د حدرمۍ شکار وي د چا نه جنازه وشي چا یو تکبیر او دوه تکبیره سوال درنه کوم د مولانا حسن جان صاحب رحمه الله د هغه په جنازې کې شریک وم لیکن اومې نه کړه د مولانا شیرګل د محتمین صاحب د هغه په جنازې کې شریک وم اومې نه کړه وجه څه وه حدرمي وه د کابل جوړو هیچا جنازه ونه کړه سوال درنه کوم زینت المحدثین ورته وایي ملګرو دا یو داسې لقب دی چې وګوره تاریخ د محدثینو دا لقب هیچ چاته هم نه دی میلاو او بیا په ایشیا کې دا د تورنزو دغه ځوان مولا ته ځوان و که بوډه و ځوان لیکن ګیره سپینه شوې وه د ډېرو محنتونو په بنیاد باندې سپینه شوې وه ځوانو په یوه ورځ کې 15 ګنټې او 6 ګنټې 2700 او 3000 کسانو ته د حدیثو درس ورکوه بیا په لاره کې د خلکو په غم او په خوشحالۍ کې شریک کېږه تر اوسه پورې د حضرت شیخ ادریس د خولې نه تاسو به په یو لیډر پسې سپکه خبره نه اورېدلې چې دا کم خلک بې عزتۍ کوي دا د په لیډر پسې هم څه نه دي ویلي هېڅ یو کلک داسې د هغه نشي ثابتولی شیخ ادریس هغه مولا دی چې دی دا محترم عزیزانو دی د فرقواریت نه پاک موږ دا یو ماډل ګڼه د ده مثال دا به موږ د طالبانو له ورکو او ای د تخمې مسلمانانو ستا یو جومات نه دی پرېښی ستا یوه مدرسه نه ده پرېښې ستا د دې تخمې د هر بچي په سر باندې د ختم په وخت کې دغه شیخ ادریس په لاس ایښی دی د هغه دستربندۍ له راغلی دی ستا مبارکۍ له دستربندۍ له راغلی دی لہذا محترم عیسانو دا نن احتجاج دا زما پرمن احتجاج دی لیکن که یو وارې زه په دې باندې پوه شومه چې نن په دې ملک کې زما د علم قدر نشته زما د پټ قدر نشته زما د ګیره قدر نشته نو نن خو ما د خپل ورکر دا را کنټرول که قائد جمعیت باندې دماکې وشوې د هغه په بچو باندې حملې وشوې په عبدالغفور حیدري باندې وشوې چې نن د دغه قوتونو هغه سپلای لاین دا نن دوی چې کوم دی صاحب کټ کوو د هغې خبرو سزا دا نن هغې ته میلاویږي دې دپاره چې دا ملک مستحکمي